د بېنظیرې د روپو نوی قسط چې دی هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې چې دی په هغې کې به میلاویږي که ستاسو دغه اکاونټ نه وي نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو نن به په دغې باندې خبره کوو. دا ویډیو چې دی دا ستاسو د ټولو دپاره لازم ده. بل دا د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسېږي. لایک شیر پرېږدئ دا دې ویډیو له لازم ورکوئ. نو اوس چې کوم د دسمبر قسط شروع کېږي که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي نو هغو ته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. ډیجیټل ویلټ کوم یو دی چې کم به تاسو له هغو اکاونټ کولاوئ او د هغې دپاره به تاسو له هغو سیم درکوي. په ځینې علاقو کې چې دی هغه شروع شوي دي اکاونټونه چې دی په دفترونو کې کولاویږي. تاسو له هم پکار دی چې لاړ شئ او خپل اکاونټ چې دی دا د ځان له کولاو کړئ. د هغې لپاره کوم څیزونه لازم دي په هغې باندې چې دا موږ ویډیو هم کړې ده. تاسو هغه ویډیو هم کتلی شئ چې هغه څیزونه ستاسو سره لازم دي. لکه د هغې لپاره چې دی موبایل لازم دی چې موبایل ستاسو سره او شناختي کارت ستاسو نه وي. دغه شان که کومې زنانه په موبایل باندې نه پوهېږي چې هغه د ځان سره د کور یو کس چې دی هغه بوځي چې هلته کې دله اکاونټ چې دی دا کولاو کړي. نو دغه اکاونټ په جوړ کړئ نو د هغې نه وروسته به تاسو ته د دسمبر قسط چې دی دا میلاویږي او دا به ستاسو په اکاونټونو کې جمع کېږي. نو په دې کې ځینې داسې نوي کسان دي چې هغو ته یوه پیره دا روپۍ میلاو شوي دي. یو پیره ته روپۍ میلاو شوي او موږ ته وایي دوباره روپۍ چې دي دا میلاو نه شوي نو دوباره به راته دا قسط میلاویږي. په دې کې ځینې زاړه کسان دي نو هغو ته هم دا دوباره میلاویږي. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغوی د دې قسط نه چې دی ایستلي دي نو په دې باندې موږ هم ویډیو کړې او راتلونکې بله ویډیو چې د هغه به هم په دې باندې کوو چې کومو کسانو ته به دا قسط چې دی دا به میلاویږي. نو په دې کې ځینې کسان ایستلي دي. لاړ شئ په ګوګل کې 8171 چې دی دا سرچ کړئ. هلته کې به تاسو خپل سټیټس وګورئ چې سټیټس یې هلته کې وکتلو نو که تاسو ته سري لیکلي راغلي چې تاسو د ډیجیټل ویلټ اکاونټ لپاره چې دی د هغې د سیم دپاره اهل نو تاسو به دفتر ته لاړ شئ. هغو به تاسو له دغه اکاونټ چې دی دا به کولاو کړي نو تاسو ته به راتلونکي پیسې چې دي هغه به تاسو ته په دغه اکاونټ کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو کوم سیم چې تاسو له درکوي نو د سیم به تاسو خیال ساتئ. داسې نه چې دغه سیم تاسو ورک کړئ. که سیم یې ورک کړو لکه ستاسو اکاونټ چې دی دا ورک شو د هغې لپاره به بیا ځئ او بیا به منډې تړلې چې دی دا به وایي په دفتر کې به دوباره سیم میلاویږي دوباره اکاونټ چې دی دا به کولاویږي. نو په هغې باندې به وخت تېرېږي. سیم چې درته میلاو شو نو د سیم به خاص خیال ساتئ چې سیم ستاسو نه بې ځایه نه شي. بل لا چې په دغه سیم باندې چې دی تاسو ته به د هغو له طرفه ټول میسیجونه چې دی هغه به تاسو ته په دغه سیم کارت باندې راځي. خو راځي به درته په څه باندې په 8171 باندې چې میسیج درته راغی له پاسه 8171 لیکلی نو دا میسیج چې دی دا به د بېنظیرې انکم سپورټ پروګرام د طرفه راغلی چې کم میسیج د 8171 نه راځي او که د نور نمبر نه راځي نو دغه نمبر چې دی دا پې کې. بل لا اکاونټ تاسو له کولاوي خو د اکاونټ د کولاوېدو چې دی روپۍ نشته دا به مکمل پرې چې دی دا به تاسو ته چې دی دغه اکاونټ به میلاویږي. چې اکاونټ درته میلاویږي نو اوس لاړ شئ دغه اکاونټ کولاو کړئ. داسې نه چې نوی قسط شروع شي او تاسو اکاونټ نه کولاو کړه تاسو چې موږ ته روپۍ میلاو نه شوې نو اکاونټ تاسو له د اوس نه کولاوېده چې دی دا پکار دي. تپوس وکړئ چې ستاسو په علاقه کې شروع شوي دي که نه دي. د هغو له طرفه چې دی ډېر زیات تصویران چې دي شیر شوي دي خو د پنجاب شیر شوي دي. زموږ د صوبې چې دی دا نه دي شیر شوي خو نور هغه ولي چې په ټول ملک کې چې دی اکاونټونه به کولاویږي او قسط چې دی هغه به هم ستاسو دغه اکاونټونو ته ځي. بغیر د دغه اکاونټونو نه تاسو ته دغه روپۍ نشي میلاوېدلی.